بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. ګرانو کتونکو نن د سره یو داسې میلمه متعارف کوم یقینا چې ستاسو به خوښ شي، د هغه خبرې به هم ستاسو خوښ شي، د هغه کردار به هم ستاسو خوښ شي او د هغه سپینې خبرې به ستاسو خوښیږي. خو پروګرام د سره ضرور وګورئ. ظاهرشاه خان مومند د مردان سیمې سره تعلق ساتي. د انجمن کاشکاران خیبر پښتونخوا نائب صدر دی او ورسره چې کوم دی سوشل اکټیویست هم دی. جرګې مرکې الحمدلله یو شمېر کړي دي او زما ورسره په یوه جرګه کې تعلق جوړ شوی او هغې کې ما د دوی هغه خبرې خوښې شوې وي. بیا مې ورته ډېر مینه زاري وکړه چې ظاهرشاه خان موږ له لږ وخت راکړه چې څو خبرې در سره وکړو. نو نن مې صرف ستاسو دپاره غواړې دغه پروګرام له راوستی دی. په دې ټیم باندې د مردان نه راتګ یقینا زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم چې زما یې کومه قدرونه وکړه او ما له په دې ټیم باندې رالو. نو دغه لایو پروګرام به د سره زمونږ مخ په وړاندې رواني. ظاهرشاه خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو، د ټولو مخ کې زمونږ کتونکو سره د خپل ماضي د خپل ژوند هغه خدمات او هغه کار زیار هغه زما سره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان شیر پاو صاحب، زما اهلیان چارسده، اهلیان مردان او زما د ټولې صوبې اوریدونکو په جمع السلام علیکم. څنګه چې شیر پاو خان وویل چې تاسو له مردان نه رالی، نو زما خو دا یقین دی چې کله د سړي جذبه صفایي په پښتو کې به لکه چې تاسو د داسې سیمې سره تعلق ساتئ چې په یو ټپه کې به درته واورم شیر پاو خان وایي ستا دې د سترګو اشارې خو د بڼو په سوکو لار وي را بشم، خو د بڼو په سوکو لار وي را بشم. ځکه مهرباني چې موږ کله سوشل ورک کوو د بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پښتون، ځکه چې موږ د دې قوم په ټیکسونو سبق ویلی دی. زه بیک ان 1979 کیډټ کالج رزمک ته لاړم، هلته نه مې FSC وکړه، آرمي کې هم سلیکټ شوم 76 لانګ کورس کې. اوس دا چیف اف دی آرمي سټاف دی زمونږ چې دی نو د عمر سره څنګ دی، موږ یو هم عمري کشر روډ مې حاجي عاصم منیر صاحب او دویم چې دی نو دا میډیکل کالج خیبر میډیکل کالج سټوډنټ هم پاتې یم. خو چونکې دواړه رونه مې په نوکرو کې وو، یو میجر اکبر دی، یو مسمر شاه دی. نو ما ته والد صاحب ویل چې دا سوشل ورک به څوک کوي، د زمیندارو خدمت به څوک کوي، د یتیمو خدمت به څوک کوي، د اسیرو خدمت به څوک کوي. نو ما ته ویل چې ته دې لپاره ځان والنټیر که. نو ما ځان والنټیر کو او زه د والد صاحب سره په شاګردۍ کې پاتې شوم، ځکه چې هغه سابقه ضلع کونسل مردان چیرمین و، سابقه MPA و، د انجمن کاشکاران خیبر پښتونخوا سرپرستي اعلی و سید رحمان مومن مرحوم صاحب. زه د هغه مشر زوی یم او ستاسو یو کشر یم، که چارسده کې، که نوخار کې، که پېښور کې، که صوبه کې، که د ملک په سطح باندې د هغې وړوکیشن خدمت تاسو ته په معرفي کوم چې کله هغه ډسټرکټ کونسل چیرمین و نو مردان سکارپ او ثوابي سکارپ د زمیندار ورونو لپاره د جنرال فرزیق نه منظوره کړه چې دا ټوبه ټیکسینګ ته دا سکیم روانو. او دغسې په پاکستان کې 98 ضلعې وي او په هغه 98 ضلعو کې هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې هغه په جنرال فضلیق صاحب باندې او په جنرال ضیاءالحق صاحب باندې د مردان نه پېښوره پورې ډول کیریج وی دغه کړه چې APDM او د اوسني حکومتونه یې ورجوړی. او دا د ما والد صاحب 1983 کې چې دی نو په جنرال فضلیق صاحب او په ضیاءالحق صاحب باندې منظوره کړه چې په هغې سره زموږ دا څلورې ضلعې د هیډ کوارټر سره چې دی نو ولګېدي. د دې نه علاوه د هغه 300 سکولونه، د هغه بیچوګانې، د هغه خدمات د زمیندارو دپاره چا نه پټ نه دي، ځکه چې هغه بحیثیت صدر انجمن کاشکاران د ټوبیکو لپاره لومبی قانون هغه په جنرال فضلیق صاحب باندې منظور کړو، ځکه چې د غټو کمپنیانو مناپلي وه. نو هغه دلته د سمال ګروورز دپاره یو جدوجهد شروع کړو او دلته وړې کارخانې ولګېدې او هغې کې چې 20-25 خلک کارخانې ولګېدې چې پای کې دلاور خان، پای کې نسیم الرحمان صاحب دي او داسې د مردان صوابۍ چارسدې لیاقت ترکی دي. دې ټول چې دی نو هغه د هغه پیټي بنده وو. خو دلته چې دی نو یو انقلاب راغی زری مردان سکارپ په شکل کې، ثوابي سکارپ په شکل کې، او بیا چې دا کومې کارخانې دلته رالې، کومه قانون سازي وشوه، دلته امپلایمنټ راغی. ځکه چې د پښتون رور خدمت کول پکارو، خلک صوبایي حقوق
اوس غواړي هغه په 1983 کې د پنجاب په شان د مربوطې لابینه اخیستی و. دا زما د والد صاحب خدمات دي. تاسو بیا ریټایرمنټ واخیسته؟ دا د والد صاحب خدمات دي او په سوشل ورک کې خو ریټایرمنټ نه لکه چې فوج کې زما سلیکشن زما چې دی نو میډیکل کالج کې سلیکشن هغې کې یو سیاسي ایشو داسې راله چې زه هغه جوړوالي ته نه ځم ځکه چې بیا به رانه خپل مضمون پاتې شي. خو مختصره دا خبره ده چې زما سیاست د پولیټیکل وکټمایزیشن زما کیریر شکار شو. عوامي خدمت لپاره قبول کړی وم. الله دې موږ نه دا خدمت سیاسي تړون خو سوشل ورکر چې دی وایي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. الف خان شیرپاو صاحب زما والد صاحب سوشل ورکر چې دی هغه د زمیندارو تنظیم نه آغاز کړی. د زمیندار په وجه باندې هغه د ډسټرکټ کونسل ممبر ټاکلی شوی او بیا د زمیندار د ډسټرکټ کونسل چیرمن چې جوړ شو هغه د پیپلز پارټۍ د پلیټ فارم نه جوړ شو. ایم پی ایم د پیپلز پارټۍ د پلیټ فارم نه جوړ شو. او داسې دوه کزنز مې نورم افتخار شاګی او امتیاز شاګی مو د پاکستان پیپلز پارټۍ بېنظیر اوریجنل چې کومه پیپلز پارټي وه د هغې نه چې دی نو ایم پی ایم هم ټاکلی شي. صحیح دي. دا واضحه شوه ګرانو کتونکو چې تړون چېرته کې دی، نظریه چېرته ده، سوچ چېرته دی. صوبایي نایب صدر شوې، کاشکارانو دې وخت کې د زمیندارانو دلته کې ټول پلاټینګ روان دی، کالونه یې جوړېږي. نو په دې خبره باندې هم لږ پوه کړې چې د کالونو طرف ته د خلکو توجه ولې شوله او تاسو د زمیندار لپاره څه وکړل؟ یاره سو فارس چې د زمیندارو تعلق دی، زه په مختصر دوه ټکو کې دا دغه کوم چې د زمیندارو یو دفتر زما والد صاحب د جنرال فضل حق نه هغه وخت کې په حیات آباد د پاکستان ټوبیکو بورډ سره د هغې کې 10 کمرې دي او 2 حاله دي. هغه اخیستي وو چې په دې کې به د زمیندارانو لکه هیلدي اکټیویټیز کېږي. لکه چې چت نه وي نو شیرپاو صاحب تاسو به څه فاونډیشن وچلوئ. هغه چې نو کابلیانو ته په حواله شو. کله چې زه د زمیندار تنظیم سره اټیچمنټ مې وشو د دې ډېر لږ وخت کېږي نو ما په هغې پسې لومبی کوشش شروع کړو. نن هم سیکټري تاسو وایئ چې د مردان نه راغلی خو زه د پېښور نه رالم. یو څلور څو کارونه لتلی وم په هغې کې یو کار دا و چې په حیات آباد کې د دې قبضه مافیا نه دا دفتر والو چې موږ پکې د زمیندارو سرګرمیانې شروع کړو او هغې لپاره ما سره یو هیلدي دغه دی آیډیا ده چې زموږ زمیندارو ته د ټولو نه برننګ ایشو چې ده په دې وخت کې په سی پیک کې خو انډسټریل زونز منظور شو. خو هغه انډسټریل ریولوشن به څنګه راځي د هغې لپاره چې دی را میټیریل به زمیندار ورکوي. که هغه پنبه ده، که چغندر دي، که هغه ګني دي او که هغه ټوبیکو ده. نو زمونږ پنبه دومره مشهوره ده چې دا انټرنیشنل ایکسپورټ کوالټي ټیکسټایل د فیصل آباد نه ځي. داسې د کراچۍ انډسټري هم تاسو ته معلومه ده. کراچي یو انټرنیشنل انډسټریل ښار دی. لاهور چې کوم دی ثقافتي ښار دی. خو لکه زمونږ فیصل آباد او زمونږ چې دی پاکستان کې سیالکوټ زمونږ ټیکسټایل او زمونږ چې دی نو کوم د ایکسپورټ کوالټي څیزونه دي زمونږ موږ دا المیه ده چې زمونږ ایکسپورټ کم دي او زمونږ امپورټ زیات دي. نو موږ سره دونه یو اسان یو ښایسته طریقه ده را سره. تاسو خو د ځمکې د کټایۍ خبره وکړه خو شیرپاو هم زه تاسو ته یو ساده شان خبره کوم تاسو چې دغه نه وځړي د رشاکۍ نه او دواړو طرفونو ته ګورئ او داسې بیا ملتان طرف ته د لاهور نه دواړو طرفونو ته ګورئ او داسې بیا د ملتان نه سند طرفونو ته ګورئ نو تاسو ته به ډیزرټس میلاویږي او د ډیزرټس دپاره الله پاک په خپله سولرایزیشن موږ له په حکمت راولېږه. هر ځای کې موږ سولرایزیشن کولی شو. بل 10 ډیمونه روان دي په 2030 کې به د سی پیک د لاندې به 10 ډیمونه جوړ شي. لکه څنګه چې ایوب خان یو زرین خلاب راوستی د څه د وجې نه چې هغه یو غنمو خط وخم راوړو بل هغه 7 ډیمه جوړ کړ. نو دا 7 ډیمه چې کوم دی د اسټابلیشمنټ په کوششونو باندې د انټرنیشنل اسټابلیشمنټ سره د چاینا په سره یو انټرنیشنل اګریمنټ ساين شوی دی چې دلته به انډسټري راځي او د انډسټري سره به د اګریکلچر ریولوشن لپاره بنیاد ډیمونه دي. زمونږ به د انرژي کرایسس هم ختم شي ځکه چې کارخانو ته بجلي میلاو شي او زمونږ ته به اوبه میلاو شي. خو مین ضرورت زمونږ په دې وطن کې زمونږ په دې صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې دا دی چې شیرپاو صاحب دلته چې یو زری انډسټریل زون منظور شو د هغې لپاره زه هلې ځلې کوم او چې کله سړی مخلص وي الله پاک یې پای کې کامیابوي. په ټوله صوبه کې موږ انجمن انشاءالله ارګنایز کوو
او هغې لپاره دا ده چې سیکرټري د سیپیک چې کوم اتھارټیز دي په اسلام آباد کې ناست دي چې په نور سیپیک په پروجیکټس باندې اي پی ډي ایم ریویو کولی شي صحیح په دې ریویو وشي. په دې مې پوهېږي چې سیپیک پاکستان ته څومره پیدامن منصوبه ده او زموږ پښتنو دپاره یې پکې څومره برخه اچولې ده، زموږ پښتونخوا ته به دې څومره پیدا راسي، په دې مې لږ پوهېږي. یاره سو فار چې زه چې څونه پورې مات ګوډ خبر یم نو بیسیکلي خو د پښتنو لپاره چې کومه عیسا مقرر شوې وه په هغې کې کټوتي شوې ده. ځکه چې زه به رښتیا وایم، سپین رښتیا به وایم، هغه کټوتي زموږ د ملک کې که هغه فیصل آباد ته د هغې فایده میلاو ده، که میاوالي ته میلاو ده، دا روټ چینج شوی دی. خو لکه ایون دین زه بیا هم دا خبره دا کومه چې پنجاب سرایکي پنجاب او پنجاب 60% اف پاکستان دی، یو طرف ته پنجاب کو د بې خوا دا نورې درې صوبې نو د پنجاب خلک ډېر په اګریکلچر کې ډېر سکیډ خلک دي. او زه به د هغې تعالی یو ساده مثال درکړم چې تاسو وګورئ حلیف د هغوی چې کوم پی دي داسې د هغې نه علاوه تاسو وګورئ چې پنجاب ته تاسو لاړ شئ نو هغې اګریکلچر دومره ډیولپ کړی دی. ما ته یو کس ویله چې پنجاب کې اګریکلچر ډپارټمنټ دونه فعال دی او اګریکلچر ډیولپمنټ بینک کوم چې د زمیندارو دپاره جوړ دی. دلته چې موږ پښتنو نه لون راکړی شي نو موږ به چې دی نو یا واده وکړو او یا شیرپا خاندان له چېرته دفتر جوړ کړو او یا پیزوي له چې دی نو کوېدن وکړو. دا خو زموږ د زراعتو د ښېګړې لپاره موږ له حکومت راکوي نو موږ خپل خپلې خپې په کوداله وو ځکه چې موږ ټول عمر په پنجاب باندې ګوته نیسو خو ځان ته ګوتې نه نیسو. که موږ دا کمې پیسې د اګریکلچر دپاره منظورېږي د اګریکلچر بینک نه دا موږ په صحیح معنو کې ولګولي نو انشاءالله چې زموږ په ملک کې به 30% دغه پرابلمس ختم کړي. باقي چې کوم دی زموږ د صوبې حوالې سره تاسو خبره وکړه چې سی پیک کې څه مقرر شوي دي. سی پیک کې شیرپا خان د دې نه بله غټه خبره کومه ده چې فرام پېښور to DI Khan motorway, from Peshawar to Karachi چې کوم دی نو دا کوم بولټ ټرین چې اوس د دې منظوري شوې ده د دې نه علاوه چې دا کوم ډیمونه جوړ شي په دې کې میجارټي چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې دي دا ټول د سی پیک حصه ده. سی پیک دلته چې دا کوم انډسټري چې کوم دی ما مومن د جلسې تاولو دله مومن ته تللی وم ځکه چې ما هوایي کلی دی هغې لپاره هم زه یو ډیمانډ کوم چې په مومن کې چې دا کوم انډسټریل دغه دی هلته دې یو زون ورکړی شي د قبایلي علاقو لپاره ځکه چې هلته را میټیریل کې موږ سره څه دي موږ سره چې کوم دی نو بهترین ماربل دي او داسې هرې ایجنسۍ ته د سی پیک څه نه څه ثمرات ورکړی شي په دې کې چې کوم موږ نظرانداز شوي د هغې ازاله په دې طریقه باندې کېږي. خو زه بیا هم دا خبره کوم چې که زموږ دا روټ کوم چې الریډي شهرهای ریشم نه چې په موږ باندې کوم ترانسپورټ تېرېږي د سی پیک د ټولو نه ګټه پیدا خو به اول ګلګت بلتستان ته ځي او بیا به مانسیرې نه چې دی نو موږ ته راځي. سی پیک د سستروی ولې ښکاره شو په دې تېر څلورو کالو کې لکه موږ په دې باندې هغه شانتې کار ونه لیده ډېر دغه سیاسي بیانونه هم راځي چې د دې د ختمولو کوشش کېږي هڅه کېږي فرض کړه چې دا یا په سسروی سره شي یا د دې د ختمولو کوشش وکړي نو من له پیدا شو که نقصان دې باره کې زه به دا خبره وکړم انګریزي ډېره نه دي ویل پکار خو زه دا وایم the journey of 1000 miles starts but from a single step and that step has been taken so far چې زه وینم ځکه چې زه هزارې ته لاړم نو ما هغه ډیمونه په خپلو سترګو ولیدل ما په هغه روټ باندې کار په خپلو سترګو ولیده کوم چې د شهرهای ریشم باندې را روان دی. ما په سوات کې چې کوم دی نو په کومراډ باندې چې کوم چې دی نو روټ تېرېږي چتراله پورې هغه ما په خپلو سترګو ولیده. باقي دا خبره ده چې روم فار امپروومنټ هغه هر وخت وي ځکه چې موږ به سوچ څه کوو سبسه پهلے پاکستان او په پاکستان کې به بیا څه کوو شیرپا صاحب موږ به بیا پروینشل اټانمي لپاره کوشش کوو چې پروینشل اټانمي موږ تحصیل شي او موږ له دا شته سیزم موږ له راغی دا اوسه پورې چې موږ دا ډیمونه دي او دا کوم سیزونه چې موږ له منظور شوي دي رشکۍ انډسټریل زون مومند انډسټریل زون او دغسې چې دی چارسده کې مې انډسټریل زون نو دا تاسو ماته دا ووایئ چې دغه سی پیک انډسټریل سیټي سی پیک کې د یونیورسټیانو د صوابیو د دغه په منځ کې به د یونیورسټیانو یو غټ ایجوکیشنل سیټي جوړېږي دا لږ شی دی زموږ خو دونه آبادي نه ده خو که موږ د دې سره انصاف وکړو د دې سره انصاف وکړو بیا به راشوجي په کومه دغه کې چې تاسو ته کومه مخه میلاو شوې ده 14,000 ایکړه ځمکه خو صرف په 400 کې د سیلاب خرابه کړله منئ چې دې حکومتونو دې کروندګرو سره کوم چې سیلاب متاثره کړي دي یا کوم چې اړو متاثره نه دي زمیندار ته هغه شانتې کتنه کېږي
څو پورې چې د زمیندار تعلق دی نو موږ 70% د پاکستان زموږ انحصار په تعلیم دی، زموږ د تعلیم هم په زمیندار دی، زموږ واده هم په زمیندار دی. او دا الارمینګ خبره ده چې موږ 10% بیا د ډیوټي ورکوو د خیبر پښتونخوا حوالې سره. فیډرل بورډ اف ریوینیو له موږ 10% د خیبر پښتونخوا نه صرف د آمدن په شکل کې ورکوو، د ټیکس په شکل کې. هغې مبارک زه دا وایم چې کوم امینډمنټ چې شوی دی صوبایي خودمختاري ده چا چې کړی دی، زه خو اول په هغوی باندې دا ډېر افسوس کوم. اول خو چې کوم دی نو هغې ته دغه وایم په دروند نظر ورته ګورم چې صوبایي حقوق خیبر پښتونخوا نوم دا په خپل ځای باندې یو کریډټ دی، خو دوی خو وکړو. خو لکه په خپل حکومت کې چې پی ډي ایم ټول په جوماتونه په حکومت کې په دغه وخت کې صوبایي حقوق ته چې کوم دی هر چا له خپل حق ورنکړه، دا د دې فیلیور دی. او دا کار یې اوس د سیاسي جماعتونو ګوندونو ته پرېښی دی. پکار دا دی چې موږ ټول یو ځای شو او یوازې د صوبې لپاره نه، د پنجاب چې کوم دی د هغې حقوق چې هغې ته میلاو شي هغه د هغې دپاره ډېر دي، د بلوچستان هغه د هغوی دپاره کافي دي، د سند هغه د هغې دپاره کافي دي. او خیبر پښتونخوا خو دغه څه ورته وایي چې دا د دې باره کې خو دا خبره ده چې دلته خو 4 موسمي دي، دلته خو چې کوم دی د بینټن ټنل نه په سیکنډ بیسټ اریګیشن سیسټم ان د ورلډ دی. دلته خو موږ چې کوم دی زموږ ګوړه چې ده د ایکسپورټ کوالټي ده، مالټا د ایکسپورټ کوالټي ده. مالټا صرف 400 ذکر کوم، د 400 مالټا، د 400 ام، د 400 ګوړه هغه خو زهر جوړیږي. خیر دی کې خو سره خپله ګناه ده. ورسره چې کوم دی د دې ځای قدر مومندو ذکر تاسو وکړو، د مومندو معدنیات چې کوم دی په ټوله دنیا کې منل کېږي. دې باندې یې سروې شوې ده، تاسو دې یو خبر نوټس کړم، دې باندې یو سروې شوې ده چې 4000 سال دا معدنیات دا ټوله دنیا په دې اړه کې نو دا معدنیات به سر ته ونه رسي. 4000 سال دا د خلکو ضرورت پوره کوي په ټوله دنیا کې. سعودي عربیا یو چې کوم دی نو منرل تیل راویستل کم دی ته پې ورسېد. نه تاسو خبره وکړه چې د حکومتونو ذمهواري ده، نو چې د دې حکومت چې کوم دی صوبایي خودمختاري پکار ده چې نن موږ په پنجاب باندې بیا اوبه بندې کړو. بجلي زموږ له 28 روپۍ چې کوم دی نو یونټ راکوي. لوډ شیډنګ دی، دې ټایم کې لوډ شیډنګ روان دی، موږ له ګنټه بجلي راکوي او 3 ګنټې نه راکوي. زمونږ بجلي ده، نو چې موږ له خپل حقوق نه راکوي پکار چې بیا پې موږ هم بند کړو. نن موږ ته چې کوم دی 15000 ټن غنم پکار دی، موږ له هغه هم نه راکوي. نو زه په 13 ترمیم باندې خبره کوم چې یاره 13 ترمیم کې صوبایي خودمختاري چې کومه ده دا خو ډېر اهم کار شو. دا د حکومت پورې منحصره ده، د وزیر اعلی پورې منحصره چې څومره پاورفل دی او د وفاق نه څومره څه غوښتي شي. په دې مبارک کې خو زه دا ووایم چې پی ټي آی ګورنمنټ له پکار دی چې دونه مضبوط حکومت به اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې نه جوړ شي. ټیک ده، دا 15000 ما وختي د عاطف خان سره خبره کوله، تاسو چې دا پریس کانفرنس یې کوئ که نه، نو دا خبره راته معلوم کوي چې تاسو د مرکز نه چې ای پی ډي ایم په حوالې سره چې کوم د حکومت دی پرون هم د جاپان کنسورشیم د دغه کنسورشیم څونه پیسې منظوري کړي دي؟ 10 ارب ډالر چې کوم دی نو زمونږ پاکستان دپاره په کنسورشیم کې منظوري شوي دي. پرون اعلان شوي دي په دې کې د خیبر پښتونخوا حصه د ان اف سی د ایوارډ د لاندې مونږ ته پکار ده، د بجلۍ حقوق هم مونږ ته پکار دي. خو مونږ ټول عمر چې کوم دی الف خان صاحب، شیرپاو صاحب، زه به دا ووایم چې ټول ای پی ډي ایم جوماتونه، ځکه چې زما والد صاحب هم د دوی سره یو کولیګ پاتې دی، هغه به ماته یو خبره کوله چې زموږ د خپل خلک پراوینشل اټانومي چې کوم ده په هغه کمپرومایز په یو شی کمپرومایز کی. زه هغه خبرو ته ځکه نه ځم چې بیا دا سیس چې کوم دی ځکه چې زه پارلیماني لینګویج کې خبره کوم او خپل جوماتونه صوبایي ځان خو وګوره دا نوي کول به هم په دې پیو چې صوبایي خودمختارۍ کې زما صوبې سره چې کوم وسایل دي دا زه په خپل ځان استعمال کړم، دا به ګلې ګلزار وي، دا به ګلې ګلزار وي. خو په هغه شکل کې چې کله موږ خپل خپې قایدین خپل خپې په خپله کودانه نه وو، ځکه چې موږ بندیتي نه جي هغه طرف نه چې کوم دی دې خوا صوبایي چټې وو او شاته هغې ته ویو چې څه خو راله راکړه که نه، دې خوا خیرات غواړو او هلته هغوی ته ویو چې موږ خو په څه راکړه، وایي په څه خو مې راکړه. نو داسې شی ته وایو چې ټولې صوبې عوام چې کوم دی نو کمپرومایز کړو. نو موږ له پکار دي چې موږ خاص ځان ته هیروز ویو، پښتانه وایي چې دا چې کوم دی نو مارشل قوم دی. دا څنګه مارشل قوم دی؟ دا خو والا مارشل قوم وي چې دی خو کم از کم خپل حقوق حاصل کړي که نه. اوسه پورې دې اور فیلیور زه دې باندې بالکل پنجاب باندې ګوته نه اوچتوم، ځکه چې کله د راست والا او حقیقت پسندانه جذبې وي. زما والد صاحب د وړې ضلعې چیرمین و مردان ډویژن چې اوس مردان صوابۍ ده،
هغه د صوبایي حقوق حوالې سره مردان سکار او ثوابي سکار د ټوبه ټیکسیم تر اولو دلته د لراولو کرای نه وو ځکه چې په خپله صادق دا ظاهرشاه خاندار نو د دې سیاسي جماعتونو ته هم زه دا وایم چې فالو مسټر سید رحمان مومن فالو جنرال فضلیه ویدر دا مارشل لا دوی قام ته ټول دروغ دې قوم ته دروغ وایي او دې سنسیر هم نه هغې چې کله سنسیر وو نو مردان سکار ثوابي سکار د مردان نه پېښوره پورې ځان نه ډول کیریج وی هسې دا راته ووایه چې هغه په ماشاءالله کې صوبایي خود مختارۍ کې خو به دې څلورو ژنلکو یو ښځې د بلې ښځې د پور کې چې اشر څه ته وایي چې زما مېړه او ستا مېړه رایو دی شي نو په چاسدا او مردان چې رایو دی شو د صوبایي حقوق یې دله راوړل که نه دوی نه رایوځای نو دوی دې رایوځای شي او که رایوځای کېږي هم نه د صوبایي حقوقو چمپینز ته زه دا وایم د پي ټي آی حکومت ته هم زه دا وایم اصل کې دلته چې جګړه بارداره ونه دلته د لیډرشپ غلامي ده د قام دغه نشته دی لیډر چې څه وایي هغه ناجیزه کوي موږ څونه پښتانه به په حقیقي سملی او په دې کې چې زه تاسو نن د 15 ورځې پس چې کوم دی عاطف خان پریس کانفرنس کوي دا دونه ورځې چېرته چې د خلکو چیغې ووهلې سړکونه یې بند کړل ته چې سهار روزي د کور نه یو ځای کې سړک او بل ځای کې د ګرانۍ نن هم مردان د میل سره چې کوم دی سی ان جي سره دلته سړک بند و میل روډ زه په مردان کې وم که نه نو لکه سوچ وکړه د ګرانۍ خلاف دی د مردون کې نن احتجاج شوی دی نن په تنګي کې احتجاج شوی دی نن په مونډه کې احتجاج شوی دی نن په چارسده کې احتجاج شوی دی نن ته راځئ پریس کانفرنس کې قوم خبر که کنه چېرې موږ سره دونه غنم پراته دي خلک په دې ششوپنج کې چې قاق را روان دی خلق را روان دی یو ځي هلته کې ویډیو کوي بل وایي زه هلته کې ځي نو قوم کنفیوز کړی دی دې باره کې زه یو خبره کوم مختصر شان عاطف اسی پروینشل اټانومي د لاندې خو د دوی حق دی خو 190 ارب روپۍ زمونږ چې کوم دی مرکز ته اوس هم پورې دي پرون چې دا کوم کنسورشیم اعلان شوی دا هم زمونږ چې دی نو مرکز نه ورکوي او نن دا انټرسټینګ خبره درته کومه چې دوی له غنم نه ورکوي مرکز ای پی ډي ایم والا ته خصوصا زه دا وایم چې تاسو خو د 18 ترمیم او د صوبایي خود مختارۍ چمپینز یې ټیک شوه تاسو خو چې کوم دی د 73 آئین تاسو پای دعوه لرئ چې دا زمونږ جوړ کړی دی نو تاسو باندې بیا څه چل شوی دی چې دې صوبې له د خپل حق نه ورکوئ زه خو دلته دا ګورم زه به دلته دوی وایم چې 4 کاله حکومت و هغه ټیم کې دې خلکو له غږ نشو کولی بل ور دی وزیراله یو پریس کانفرنس وکړو بیا هغه پریس کانفرنس چې کوم دی نو هغه په سیډ یې کړ چې مونږ به درنه ورکړو مونږ له حقوق راکوي د دې خپلې زه دا وایم چې ټول حکومت یو 4 کاله دې صوبې له د دې وسایلو لپاره هغه ټیم کې چغې ولې نه وهلې چې نن دا تاسو یو نیم ایرب یادوئ نو زه خو هغې باره کې او د پاسکو لاندې چې کوم پاسکو چې کومه ده هغه زموږ صوبې له 15000 ټن جی کیریان پلیز غنم به ورکوي نن میل ته چې کوم دی روزاني حساب سره 15000 په ځای صرف 5000 میلایېږي 10000 کمې دي زه اوس ښیم دې جواب وایم دیس از د اقوام متحده چې اف ای او کومه ده که نه د هغې د لاندې د پاسکو د غنم افغانستان ته روان دي په یو ټیم کې دلته یو اتحادي حکومت تیر شوی دی او زه هغوی نومونه نه علم خو هغوی به په هغه وخت کې چې دی وړه به د پنجاب نه رالل او هغه به لاړل افغانستان ته نو نن دا کوېسچن ما د سیکټري خوراک نه وکړو هغه ماته وویل چې دا غنم چې کوم روان دي د پاسکو ده دا د مرکزي حکومت په ایما باندې چې دی نو افغانستان ته روان دي ځکه چې د افغانستان د خلکو خوراک ذمهواري موږ اخیستې ده صوبایي حکومت زما په صوبه کې دا کار کوي دلته کې دا صوبایي حکومت څه کوي دلته کې د ده په باډر باندې ولې ځي چېرته زه په ما دې قلت دی او دې ورته بخ نو ته خو ځینې خبرو کې پیره چې کوم میرے شیر پاوسد ځینې انټرنیشنل اګریمنټس دي چې ته به انټرنیشنل اګریمنټس منېږي له بېګاله در باندې د ورلډ بینک د آی ایم ایف او دا څونه قرضې چې تا ته دي کو هغې در باندې دغه شي نه بند کړل ته چې د دوی دا غنم نه پرېږدي بیا به کوم خواځي زه دغه خبره کوم چې قرضې نه پرېږي مونږ ګوره وفاق وفاقو چې کله مونږ آی ایم ایف سره دومره غټ لاسلیک کوو عمران خان صاحب وایي چې دا کومه ګراني ده قومه تیار اوسئ نوره ګراني به هم راځي نوره ګراني به هم راځي ولې چې آی ایم ایف پروګرام نه بغیر دا نه کېږي نن خلک دا وایي چې آی ایم ایف پکې لاس سوي او د 18-19 پکې سوي داسې خبرو کې نه 18-19 پکې سوي دا ترمیم یاد چې 18-19 پکې لاس سوي نو موږ قانوني دا نېشنل او انټرنیشنل معاهدو ته موږ نه ګورو او مضمون دا و چې یاره دې کوي او دې کوي دې کوي او دې کوي حقیقت موږ ته نه راځي ګوره جي دې باره کې شیر پاوسد ویري سمپل کوم خلک چې په حکومتونو کې پاتې شي که نه هغې خپل ډومین پېژني دا کوم سیاسي خلکو چې دا خلک سړکونو ته راایستي دي دوی ته خو کم از کم دا ویل پکار دي چې تاسو
ګراني چې کوم ده د مرکزي حکومت سره تړلې ده ډالر هم تاسو سره تړلې شوی دي کله چې پی ټی آی ولا با یو شی ګران کو نو دوی ټول به سړک ته ووتلو په خېټه پورې به کاڼي تړلي نو زه د پی ټی آی حکومت هغه خبرې د هغې مزاحمت کوم په خپل ځای باندې خو هغه به په روپۍ کې انا ګران شو دوی په روپۍ کې 15 انې ګران کړه لکه یو په 10 ګران کړه نو دا راته ووایې دا راته ووایې معاهده څه وایي جي آی اف سره د کوم لاسلیک کړی دی چې یاره دا ګراني به راځي او ته بیا تا ته سبسیډي ضرورت نشته د هغې باوجود ته سبسیډي ورکې او تا ته پته ده چې یاره کال پس زموږ حکومت هسې یو باجوال صاحب راڅخه بروان شوی دی او د هغې دپاره ته په هر څه باندې سبسیډي ورکړې نن چې دا کومه ګراني مخې ته راغله نو آیا چې راتلونکي فرض کړه عمران خان حکومت راغی دا به ارزاني به راشي ګوره په دې باندې نه شیرپا خان پوه کوم This is international recession. په 140 ملکونو کې ګراني رااله پوه شو ان د موږ چې د بار ملکونو دا مثالونه ورکو که نه دلته نه روزګار شته نه وسایل شته نه توجه شته لا قانونیت دی په ادارو کې چې کوم دي د سره دغه نه کوي په بقو بقو دې قام ته ګوري قام دلته کې چې کوم دی نو یو طرف ته کړي دی او سیاسي جنګ چې کوم دی په خپلو کې روان دی دلته کې اوړه هم ښه ډېر پراته دي چې ګندم هم په دغه کې ګدامونو کې ښه ډېر پراته دي خو دلته قام نه خبرېږي ګوره جي ګندم چې کوم په میلونو او په ځای کې ګودامونو کې پراته دي هغه به یو ټایم ټیبل د لاندې هغه چې کوم دی نو وخت په وخت استعمالېږي باقي پاتې شوه ګراني ډالر تیل دا د مرکزي حکومت ایشو ده یو منټ جي مرکزي حکومت سره د اے پی ډي ایم چې ټول وزارتونه یو څلورو پنځه وزارت اخیستي دي او 14 پارټیانې دي او څوک وایي چې زما په رشیا سره تعلق دی څوک وایي زما چې کوم دی جاپان سره دی څوک وایي زما د ایران سره دی څوک وایي چې زما د امریکې سره دی ځکه چې ما خو د ټرمپ په الیکشن کې پیسې لګولې دي او زما وزیر خارجه هم د هغه پارټۍ نه دی زه تاسو نه چې دا تپوس کوم چې دا ورلډ بینک او آی ایم اف سره زموږ دا کوم اګریمنټ شو آیا د اے پی ډي ایم دا وعده نه وکړي اسحاق ډار صاحب دی چې مونږ به دلته چې کوم دی نو چینج راولو عمران خان از ا فیلیور زمونږ خو عمران خان دا وګڼل خو دوی عمران خان قبل از وقت شهید کو چینج به دا راولي پرون هم تا د وزیر اعظم بیان کتلی وي چې آی ایم اف ته موږ سره ګزارو کوي د قرض راکړي تر اوسه قرض ورکوي چې کومه معاهده دې کړې وه ته ما سره یو خبره وکړي نن تاسو ما سره د پروګرام خبره کړې وه تا ما سره خلاف ورزي کړې وه ما پروګرام له نه وی راغلی اعتماد به مې بیا هغه شانتي و چېرې زرشاه خان زه خو په تمه ناست وم ته خو رانلې تا چې معاهده وکړه چېرې زه به دا کومه لاول خو نه د معاهدو ضرورت و بیا چې معاهده دې وکړه د سبسیډي نو ضرورت دا بله ورځ چې کوم 10 روپۍ پټرول ارزان کړل دې قوم له پیدا ورکړه خو نقصان چې لږ نقصان یې ورکړ نو لکه زه دا وایم چې ګوره دا خبرې مې کول پکار دی چې کوم ځای نه ګرانۍ بنیاد کوم ځای نه کېښودی شو او یوازې صرف ګرانۍ له دې پی ډي ایم چې کوم دی حکومت نه دی اړولې نور ملک ته ډېر خطرات وو ګوره جي څه خطرات وه دا کومې دننه خبرې چې نن بخر ووتې چې کوم د آرمي دننه خبرې بخر ووتلې کوم ملکونو سره چې معاهدې شوې وې یا کوم یوټرن یې اخیستل کېږي د دې مل نه د کرکټ یو ټیم جوړ کړی دی چې دې کې یو ماله چانس راکړي 10 کاله خو دلته دې صوبه کې پښتنو چانس ورکړه که نه دې صوبه کې څه وکړه په دې 10 کاله کې لکه دې باره کې زما مختصر شان جواب واورئ ګوره عمران خان 22 سال کې د خپل ټیم انتخاب ونه کړی شو هغه الیکټیبلز ورکړه شیرپا خان دغه وجه ده چې نن عمران خان په هغه ایجنډه کې فیل شو او زه اوس هم دا خبره کوم چې done is always done done is always well done ټولو سیاسي ګوندونو ته دا یو درخواست کومه چې یو خو په مهذب پارلیماني لینګویج کې چې کوم دی په یو بل اعتراض وکړي ځکه چې موږ اسلامي ملک یو مګر پښتون کلچر والا کو سند کلچر دی کو پنجاب کلچر دی دا ډېر ریچ کلچر دی یو خو موږ د دې نه اجتناب کوو ځکه چې اخلاقیاتو په بنیاد باندې د یو قوم پہچان کیږي دویمه خبره دا ده کو عمران خان او دا ټول اے پی ډي ایم چې څونه جماعتونه دي را روان الیکشن کې دوی 40% هم اوریجنل خلک ورکړل په ټیکټونو کې او بیا د 40% خلکو کې د کچن کیبینټ هم دغه 40% خلکو نه واغېسته نو زه شیرپا صاحب دا خبره بالکل وینم چې په پاکستان کې به په ایولوشن باندې به انشاءالله موږ ریولوشن راولو خو زموږ بدقسمتي دا ده چې د ټولو نه غټو پیسو والا ګورو جهانگیر ترین ګورو ټوپکو والا ګورو او چې دن څوک چې دی لکه دې وخت کې ظاهرشاه خان یو خبره ته کوم 65 ایم پی ګانو په اسمبلی کې اوب قدرې نه دی کړی
د پښتونخوا په اسمبلی کې 65 امپیګانو لا تقریر نه دی کړی خبره نه ده کړې او د کوم خلکو چې با په اسمبلی کې هر ورځ به جلوس ایستو درې درنې وکړي هغه خو په خپل ځای اوس په دې حکومت کې ولې خاموش دي چې دا معاهدې د IMF او ورلد بانک سره وکړه دونه ګراني را باندې راوړله زه دوی خو موږ الریډي کنډم کړل چې دوی چې کوم دی نو د ټیم انتخاب ټیک نه و او که عمران خان ټیم ټیک نه کو زه دې ته نه دا خبره اوس هم کوم دا خو PDM نه راغلی دی به سیاسي شهید نه جوړ شوی بیا چې کوم دی د آرمي د پریس کانفرنس نه شوی دی به نورم شهادت د یوت ورپسې شو 64% ځکه چې زمونږ یوت ایموشنل دی عمران دی وخت کې روانم دی او دریم در باندې چې د باندې دا ګولۍ ولګېده نو یوت نورم موټیویټډ شو د دې په سیاست کې د پرفارمنس په بنیاد باندې پاپولر نه دی د ایموشن په بنیاد باندې پاپولر دی د خلکو په جذباتو باندې سره لوبې کوي او په سیاست کې د ټولو سیاسي جماعتونو دا ډایلما ده چې هغه ورځ مې کتل چې د چا یونیورسيټي په خپل نوم جوړه کړې ده چا چې کوم د کالج جوړ کړی ده ټاونونه هم نه دي پرېښي نو دا راته وایي چې دا خو د قوم پیسې دي بله زرشاه خان ډېر ښکلې طرف ډېر ښکلې پوینټ دی دغه که خو دغه خلک چې کوم دی دا PDM چې کوم دی دوی خپله پروپیګنډه هم نشي کولی د څه د وجې نه کوي کنځلې په سوشل میډیا باندې هغه کنځلې دي به دغه کنځلې یاره ما ته خپله عزت ډېر ګران دی د خپلې پارټۍ منشور یا اوس ما ته څوک کنځلې کوي نو زه څه کې ښه پټ کړم دې کې به زه یو خبره وکړم شیرپا صاحب دا خبره ډېر زیات دغه سره کوم چې ګوره 5th جنریشن وار کې تاسو ته پته ده ستا انټرنل دشمن ستا ایکسټرنل دشمن دلته په موږ باندې ډېر خلک کار کوي او هغوی لګیا دي چې پاکستان به موږ څنګه ویک کوو په 5th جنریشن وار کې دا دي چې فوج د عوامو سره اړم شي فوج د عوامو سره اړم شي او هغې کې هغې څه حده پورې کامیاب دي دا بېله خبره ده چې ستاسو میډیا او ستاسو دغه هم دې له یو دغه بوسټ اپ ورکو چې لکه دا کم از کم دا ټرند هم موږ له ختمول پکار دي دا هغه فوج دی چې په زلزلو کې دا پکار راځي دا هغه فوج دی چې په سیلابونو کې دا پکار راځي دا هغه فوج دی چې په اټامیک پاکستان چې دی په چا بچ ساتلی دی هغه صرف کریډټ پاکستان آرمي ته ځي پاکستان ډیفنس فورسز څه وخت کې دې ته خطره شوې وه دې ته خطره شوې وه او اوس هم درته زه دا وایم کو دا نه نو زموږ 5 واړه فیډریټینګ یونټس ته به د شیرپاو په کلي کې به ځان له یو شیرپاو آباد به جوړ کړي دلته به چې کوم دی دا عمرزو والا به ځان له یو صوبه جوړه کړي دا خو واحد د پاکستان بیوټي ده دا 5 واړه فیډریټینګ یونټس کو را یو ځای دي دا د پاکستان ښایست صحیح بیا به راشي او دې قرباني کړې ده چې دې فوج دې پولیس قرباني کړې ده دې قوم قرباني کړې ده دا قربانیانې پکار دي چې دا موږ رایګه بوزو او د سیپیک په تناظر کې یو خبره کوم چې دې له داسې وخت اوس را روان دی انشاءالله چې د دې ټولو خمیازات او د دې ټولو چې کوم دی نو موږ ته به د هغې ښه ریزلټ راځي خو پرووایډډ چې 2 کاره وشي پراوینشل اټانمي دي په خپل ځای باندې دې خپلو صوبو ته ورکړی شي سیاسي جماعتونه دي په خپل ګوندونو باندې سوچ وکړي خپل ګریوان کې دې سوچ وکړي چې په ټوپک باندې او په دغه باندې چې کوم دی د دې په ځای باندې د قلم په لاره باندې خلک راولي صحیح ګرانو کتونکو ظاهرشاه خان یو ډېر ژور نظر دی یو کومه خبره چې وکړله زه صرف دغه نه ده چې دا خلک وایي چې د ګرانۍ خلاف یا زه به ګراني ټیک کوم زمونږ اټمي اساسو ته هم خطره وه زمونږ ډېرو مسلې د عمل ته ډېره خطره وه یقینا چې ګراني ده الله پاک دې خلک کي خو زمونږ دغې سره کار هم نشته دی نن سیاسي خلکه هغوی په خپلو مراعاتو کې کمې رانهوسته هغوی خپلې تنخواګانې داسې یو میاشت شروع شوه چې یاره د دې میاشت په تنخوا نه هلي په دې خزانه باندې ډېر زیات بوج دی دا خپل اخراجات او خرچې به لږې کمې کړو دې باندې کې مې شیرپاو صاحب بېګا ویل زه خو دا سپینې رښتیا وایم علي محمد خان ته مې ویل ته خو پارلماني لیډر یې د دغه خو د ټول نه اهم وزارت تا سره دی یو طرف ته دې استعفا ورکړې ده او بل طرف ته تنخوا دي پوه شو تاسو له من دا پکار دی عمران خان له چې سکیورټي هغه آفیشل سکیورټي هم درسره ده من عمران خان له تاسو له کچن کابینټ دا مشوره ورکړه چې د اسمبلی نه بار ته وځه شبه سترګې دې سرې دي چې کومه اسمبلی د هغه د پرایم منسټر راغلی و هغه ته طرف ته شاته مونږ کتل د اسمبلی په 10% اجلاسونو کې مغازیری ونه کړه او که دې از اپوزیشن لیډر ناس وي نو د ټول ملک په ټولو ادارو کې به د امن دخل وي ټیک شو جی او بیا درته دا خبره کوم اوس هم زه دا وایم چې 70 ارب روپۍ د پاکستان په الیکشن لګي په نوي باندې ما محمد خان ته مالته کنه تاسو 70 ارب روپۍ راوړئ پوه شئ اول خو دغه 70 روپۍ زور به له چا نه وځي د شیرپاو خان نه به وځي او د دې ځوان نه به وځي د غریبانو نه به وځي ځکه چې څه رب ووایو څه به عبدالرب ووایي څه دغه ګراني دی او څه به راباندې د الیکشن نور پانډ راشي
او بل د ټولو نه امپورټنت خبره ده چې زمونږ اسمبلیانې دي او 4-5 چې کله د خپل ټینیور پوره کی شیرپاو خان نو هغه کې به دا یو کار وشي چې دلته به جمهوریت سټرنتن شي ګو چې دې کې ډېر ویکنیسز دي ډېر ویک ایریاز دي څنګه چې تاسو پی ډی ایم کې یاد کړئ څنګه چې کوم دې په پی ټی آی کې یاد کړئ خو دا ریفاینمنٹ چې کوم دی دا به لکېږي چې د اسمبلیانو تسلسلي او هغه تسلسل دپاره چې دی که موږ اوس راولګو دې باندې چې دی سبا له الیکشن د عمران خان وردا کوشش دی چې دې وخت یوت ډېر په های سپیرټ سره ما سره ملګري دي د جنون والي سره چې زر الیکشن وشي او پی ډی ایم وایي چې زه د حکومت اوږد کړم چې ماله چې دی نو د بار نه فنډونه راشي نو موږ د دواړو والي سره دا خبره کوو چې عمران صاحب تراشه حزب اختلاف کې کېنه ستا انټرنیشنل دونه رابطې دي چې ته ایز ا شیډ اف ګورنمنټ اپوزیشن وکړه او ته دونه پاپولیرټي ریټ کې دی چې زما دا یقین دی چې دا 64% یو دونه لیونی دی چې دا د عمران نه اړول هم ځان نه ډېر ګران کار دی دا قرض هم ختمولی شي دا IMF دا قرض هم ختمولی شي خو پرووایډډ موږ دوه کار وکړل چې تا په اسمبلی کې کېناستې دي او دغسې د اے پی ډي ایم نه دغه ګوره چې دې خبرو ته څوک نه ګوري ګینې 15 ارب روپۍ په ټیلیتون باندې رالې غیبې شوې په درنو باندې لګي هغوی وایي یاره موږ یو دستخط چې کوم دی په اربو روپۍ اخلو نو موږ له د IMF دا قرضه ختمه کړي چې دوړه چې کوم دی بیا دې ځای ته راشي ګوره دا ټولې بس خبرې دي بس خیران کن دي بیا به خپلې خبرې طرف ته راشي چونکې تاسو نایب صدر یې ما چې څنګه وی چې یاره نن کالونی شوې زمیندار ته هېڅ پیدا نشته دی زمیندار ګوړه کې چې کوم دی دغه سیزه سیبل دا ډیجیټل کوم سیسټم چې دی نو په دې باندې څه نظر ساتي یاره دې باره کې خو دوه خبرې دي زمونږ باغ و بهار ملک دی پوه شوې او تاسو واورئ د مسافرو نه وایي دلته کې سپرلي نشته دی دلته خو سپرلی هم دی خزان هم دی باغ و بهار ملک دی موږ کې هر قسم میوه ده زموږ ایکسپورټ کوالټي ګل ده زموږ ایکسپورټ کوالټي ټوبیکو دی موږ کو د دې لپاره په بیروني دنیا کې د ایکسپورټ حوالې سره په ګورنمنټ لیول باندې کوشش وکړو او زمینداري ته د زمینداري په نظر وکتل نو زما دا 100% یقین دی چې دا کم کمې پرې ټاونز په وجه باندې په دې وطن کې راغلی دی هغې لپاره الف خان صاحب یو ډېر سمپل خبره درته کوم تاسو به اورېدلي چې دا جیون اوږه څونه پیسې کوي زموږ خو الټیمیټ دغه چې کوم دی پیسو ته ضرورت دي که دا تور غنم چې راغلي دي کو امریکې هم راوستي دي نو لکه هغې د به دې کریډټ ورکوو ځکه چې د هغې ریسرچ په یو بام باندې دی پابلیک خبرې به د هر چا اپریشیټ کوو نو دا سیزونه کوم موږ چې کوم دی نو میکنایز فارمینګ په زري یونیورسټۍ کې په دې باندې سیمینار و ما ته هم پکې دعوت په دې باندې موږ چې کوم دی میکنایز فارمینګ په هغې باندې موږ وکړو دې کې د چین او د یو اس ایډ داسې موږ د ټولو د کم کارونه چې د ګورنمنټ په بیهاف نه کېږي هغه موږ د نان ګورنمنټ په بیهاف باندې وکړو نو ستا څه خیال دی چې دلته یو ځري په هره صوبه کې یو ځري سندي بستي راشي نو چاینا خو را روانه ده په دې دغه پسې را روانه ده که نه د را میټیریل پسې را روانه ده د دې مزل په وجه را روانه ده وی آر دی را میټیریل پروډیوسرز وی ول پروډیوس wheat we will produce tobacco and various crops no چې را میټیریل زه ورکوم نو چین به ماله څنګه چې دی نو صنعتي بستي نه راکوي خو به پرووایډډ زه اوس بیا دا خبره ورته کوم وایي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شاه جهان ستا دی دا ما آرمي چیف ته ویلي او زه I can very much represent my province I can very much represent my country my beloved country provided چې کوم دی نو ما سره دا ټول سیګمنټس اف د سوسایټي د زمیندارو بدقسمتي دا ده چې دا زمونږ د تنظیم فعال شي په کوم ځای کې چې زمونږ زمیندارونه دي د هر چا اتحاد شته د هر چا یونین شته هندوستان ولې ترقي وکړه دا راته ووایه وجه صرف دا ده چې هغلته چې کوم دی نو هغوی تنظیمونه جوړ کړل هغوی په جمهوریت باندې ډېر مخکې لاړل هلته میډل کلاس کېناستو په اسمبلیانو ځکه هغوی په آی ټي کې نن په کوم ځای باندې ولاړ دي په بام باندې دي هغوی چې کوم دی نو ریسرچ پروډکټس جوړوي هغوی چې دی د ستا د ټرانسپلانټ کې هم د ټولې دنیا کې د یورپ سره مقابله کوي نو زه دا بیا دا یو خبره کوم چې ته راشه د انډیا ستا ګاونډي ملک دی ته لاړ شه پنجاب څونه چې کوم دی نو غله پیدا کوي پنجاب څونه چې کوم دی نو ښایسته سبزیانې پیدا کوي زه دا خبره د خپل یوت ته کوم چې که فرض کړه موږ د مستقبل د چیلنجونو مقابله کول غواړو نو موږ له به دوه خبرې کول پکار دي چې موږ به
په خپلو وسایلو چې بعد د دې لپاره آیډیل فارمینګ به کوو دې سره به ګپ نه لګو د اګریکلچر بینک یا چا لون چې موږ له راشي یا د احساس پروګرام هغه به موږ په دې سیس باندې لګو په واده به نه لګو په کویدن باندې لکه چې پښتون دا مقابله ډېره په زبردسته طریقه کوي وایي د چې کوم دی نو شادي حال بوک کړی دی وایي زه به میریټ بوک کوم موږ به د خپل څادر سره خپې غځو او چې کله موږ د خپل څادر سره خپې غځول شروع کړل نو زه هغه ورځ لرې نه وینم ځکه چې زما یوت ډیجیټلایز شي دا 64% دا ډېر ټیلنټډ دی دا زمونږ چې دی ټوله دنیا په دې پسې را روانه ده او تاسو به انشاءالله ډېر زر وینئ چې د ټولې دنیا ما نن هم کتل د یو اس ایډ د ټولې دنیا مددونه دې خوا را روان دي ځکه چې سټریټیجیکل داسې ځای کې واقع دی په افغانستان کې چې دا پرون کوم اګریمنټ وشو نن پوه شو دلته چې دی ستا دا مین روټ کولاو شي یو مومند ضلع کې ما بل دغه ته ویل ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته ما چې یو دا منځ تاسو را دغه کو را کټ کو نو تاسو ته به په هر دغه کې دا په بارډر باندې د ټولې ضلعو لکه د چمن په شان او یا د تورخم په شان تجارت به شروع شي د دې نه به څومره انکمي موږ ته دنیا پراډکټس به د دې نه ځي او د دنیا پراډکټس به دلته راځي او یو وطن په څه باندې جوړېږي په ایکسپورټس باندې صحیح څه میسج به ورکوئ چې په وخت سرته رسېږي یاره زه به دا میسج ورکړم چې پښتون ډېر ښه قوم دی ډېر ټیلنټډ دی په مذهب کې هم دوی ته دعا شوې ده دوی د هر اول دسته کردار ادا کړی دی دا د پاکستان فرنټ لاین سولجرز دي د دې قربانیانې د چا نه پټې نه دي زه به د خپل وطن خبره کوم او دا به وایم چې زمونږ پښتونخوا کې ته وګوره دلته انټرنیشنل یونیورسټي جوړېدی شي د انټرنیشنل ډونرز زمونږ په شاباسګړه کې په سري بالول کې په هر ځای کې یو تاریخي ځای شته خو ګورمنټ لیول باندې نه په نان ګورمنټ لیول هم دا موږ کولی شو او یوت ته مې واحد دا پیغام دی چې که تاسو ډیجیټل تاسو هنر زده کړو نو پیغمبر اسلام حدیث دی تاسو به لاسم نه خاورې کېږي تاسو به محتاجه کېږئ نه ځکه چې تاسو وګورئ زموږ ان امپلایمنټ مسله یو سیاسي قسم یو سیاسي ګوندونه هم دا نشي ختمولی هسې به چغې وایي خو شارټ کټ و د هغې دپاره څه دی ډیجیټلایز یوت د شپې ماشومان کینی دوه درې ګټې څوک ډالرې ګټي مور او پلار نه پاکټ مني نه اخلي موږ به هنرمند قوم جوړېږو زما ځوان به هنرمند جوړېږي نو شیرپاو خان بیا ګوره چې پاکستان د نورې دنیا سره څنګه مقابله کوي ځکه چې پاکستان په محفوظ لاسونو کې دی زه د پاکستان ټولو صوبو ته په خپل خپل ځایداد دی کې چې د ښایستو د ذخیرو 7 highest mountain peaks ټوریزم دلته کم شی نشته زما جبه وچیږي ځکه چې زه به دا ختمومه خو پیغام مختصر پکاري په دې باندې مې ختمه کړو چې د ټولو دغه سیاسي ګوندونو ته ویم د قوم ته ویم چې ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي که ته په خپله ځمکه ودرېږي اسمان بشي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو انشاءالله ظاهر شاه خان به په بل پروګرام کې را سره کینی په بل ټاپک په خبره ترې کوو انشاءالله دغه شانته ټیم به تیلو ډېرې زده کړه به ترې کوو اخرنی بیان او اخرنی میسج به زم کوټ کما چې د اکبر باچا لټان د دې خلکو نه دي جوړول پکار چې ته ول لنګرخانې کولو کې دې په وجه چې هنر دی ول ورکړې وي او څنګه چې دوی خبرو کړه یقینا د دې موبایل نه خلکو ډېرې پیدا مو واغسته بل خبره ده چې نن سبا موبایل کیمرا کې سړی کینی او بس کنځل او رد بده او خلک دا ګوري په دې وند ظاهر شاه خان سره خبرې کوم چې نن نه پروګرام زموږ د سوا خو وخت ډیر زیات دغه شو سی بیگ نه خبر شو یو خبره دویم دا چې کاروندګر ته کمی مسلې دي په دې باندې خبر شو د مومن ضلع چې کم ذکر شو په دې باندې خبر شو نو ډېرې مهمه خبرې په دې ننني پروګرام کې رالی پروګرام د سره ضرور وګورئ شیر کې سره او ان شاء الله ظاهر شاه خان برسه په بل پروګرام کې بیا مل موي ډېر زیاته مننه کوم خوشاله ثانک یو ویری مچ په دې خان لره په دې آباد لره اهلیان 400 زنده باد پاکستان پاینده باد مننه شکریہ